غنائم تقسیمېدو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس ورځې په جعرانه کې دیرې کې. جعرانه د طائف او د حنین په مقابله کې مکې مکرمې ته نږدې ده. تقریبا 25 کیلومتره مسافت کې ده او دا هغه ځای دی چې دلته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم عمره کړې ده. او روایتو کې راځي چې تقریبا اویاو انبیاء کرامو جعرانې نه عمره کړې ده. 70 انبیاء کرام الله جل شانه دې حرمین شریفین د دې اوسنی حالاتو نه آزاد کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مال غنیمت د تقسیم نه پس د شپې د عمرې اراده وکړه. چونکې وخت د شپې و، د دې عمرې په باره کې ډېرو حضراتو ته پته ونه لګېده. بعضې کسان پې خبر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه په شپه عمرې ته رالو مبارک او طواف یې وکړو، سعی یې وکړه او بیا د شپې واپس لاړو او سحر ټیم کې بیا واپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جعرانه کې او دا عمره د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وه چې په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څاروی هم نه دی حلال کړی. هدي چې خو موږ چې لاړ شو نو نن سبا د حاجیانو، صاحبانو، د معتمرینو، د زوارو په تصور کې مني په عمره کې څاروی حلالول چې عمره کې هم څوک څاروی حلالوي. حالانکه عمره کې هم څاروی حلالي، لیکن فرض او واجب نه دی. البته د دم پر راتلو په صورت کې چې کله سړی نه جنایت وشي، د عمرې جنایت وشي، د احرام جنایت وشي، نو بیا دم جنایت کې په باندې دم راځي. لیکن دم شکر لکه څنګه چې په حج قران کې دی یا حج تمتع کې دی، دا په عمره کې نشته. البته د الله جل شانه د تقرب د حصول لپاره د قربان په تور باندې کې یو سړی څاروی حلالوي، یو نه، دوه، لس، شل، چې څومره حلالولی شي دا حلالېدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته تېر شو په صلح حدیبیه کې. دا خو اصل عمرې ته راغلی و مبارک، سن 6 هجري وه. په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدي څاروي راوستي وو. خان دا حج ته نو راغلی، مبارک عمرې ته راغلی. او چې کله د مشرکینو کسان روغې ته راتلل نو د بنو کنانه کس چې کله رالو نو دا هغه خلکو چې دی به د هدي یعنی د څاروي د عمرې او د حج ډېر احترام کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې دا څاروي هم پاسوئ، ویې دروئ، دا کس را روان دی، دا د فلانکۍ قبیلې دی او دا خلک د هدي د څاروي د عمرې او د حج د څاروي ډېر احترام کوي. چې دی وویني چې دی پوه شي چې موږ جنګ ته نه یو راغلي او تاسو هم تلبیه وایئ. احرام په حالت کې صحابه کرام، نو صحابه و څاروي پاسول او مخې ته یې ودرول مخامخ، او صحابه کرامو د احرام په حالت کې تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. چې څنګه هغه کس په اورېدل د اوازونه وخانې وکتل نو هغه د لارې نه واپس شو. د مکې خلکو ته وی چې تاسو خدای پوه کا دا خلک عمرې ته راغلي دی، خو جنګ ته نه دي راغلي. نو په عمره کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروي بوتلي دي، هغې ذبح کړي. اوس هم که د یو کس وس وي د عمرې ته لاړ شي او د شکرانه د الله جل شانه په نوم باندې دی ورکوي نو دا بهتر ده. د الله جل شانه د قرب ذریعه ده. بهرحال دا عمره داسې وه چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروی نو حلال کړی او بیا په پشپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس لړو. نو دا ثبوت او دلیل دی که عمرې کې سړی څاروی نم حلالوي نو دام رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي.
جیرانه هغه ځای دی چې دی نه اویاو پیغمبرانو عمره کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې هر څه نه پس مدینې منورې ته روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته داسې وکړل چې مکه مکرمه کې عتاب ابن اسید رضی الله عنه دا د مکې گورنر مقرر کو. هغه زمانه کې به عامل وي وته عامل هلته به هغه حکومت کولو دا په هغه خلکو باندې. او معاذ ابن جبل رضی الله عنه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښو. او معاذ ابن جبل دې دپاره پرېښو چې کوم خلک مسلمانېږي نو هغوی ته دین ښیه، د دین احکام او مسائل. په اسلامي حکومت کې په سرکاري سطح باندې دا د حکومت فریضه ده چې د خلکو د دنیا د ضروریاتو خیال ساتي، نو د دین خیال او سوچ اول مقدم کی په هر څه باندې. او دا هغه سړی کولی شي چې هغه سره د دین قدر وي. چې په دین نه پوهېږي، د دین ناقدری، هغې ته ثانوي درجه او اخروي درجه نه ورکوي، هغه سړی به څوک د چا د اصلاح دپاره څوک مقرر کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه دی پرېښو چې خلکو ته تعلیم ورکو د دین. چا د مسئلې ضرورت شي، څوک مسلمانېږي، هغوی ته د اسلام بنیادي خبرې دا ورته ښیه. یمن طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بازان مقرر کو د یمن گورنر. دا علاقه مفتوحه وه او بازان دا هغه کسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کوم کسرا و، د هغه کسرا د طرف نه دا یمن د کسرا یعنی د فارس یو صوبه وه پوره یمن، او دا بازان د کسرا د طرف نه د هغې عامل و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خط واستولو کسرا ته د هغې واقعه تاسو ته تېره شوي ده. او کسرا بادشاه چې هغه زمانه کې د هغه نوم پرویز و، پرویز ابن هرمز ابن نوشیروان. دا نوشیروان چې یادېږي په دې کیسیو کې د ده نوسی و پرویز. او په عربۍ کې د سیرت په کتابونو کې، د تاریخ په کتابونو کې، د احادیثو کې د ده نوم ابرویز راځي، ځکه چې په عربۍ کې پې نه استعمالیږي. نو دته خط رسول الله صلی الله علیه وسلم استولی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ټوکړي کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته خیرې کړی چې الله جل شانه به د حکومت او ده داسې ټوکړي کې لکه څنګه چې دا خط ټوکړي کړو. او هغه هم ټوکړي شو، زوی په خنجر والی او خپل زوی ټوکړي کړی او حکومت هم ټوکړي شو. د هغه وخت نه حکومت تس نس شو د کسرا، ډېر زور. او د یمن گورنر دا د کسرا د اړخ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کسرا پیغام را رسول او بازان، او ورته یې وی چې زما رب وی، بادشاه ته رب وی، ځکه هغه دعوه کړې وه چې زه ارسه کوم. وی چې زما رب وی چې دا سړی ونیسه او ما ته یې راوله. 2 کسان یې راستولي په آسونو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې شپه تېره کړې، د دې جواب به سبا درکړم. چې سبا شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو هغه رب بېګا شپه کې قتل شوی دی. نو هغوی چې واورېدل هغوی حیران شوي، دا دې څنګه خبرې کوي، زمونږ رب څنګه قتلېږي، هغه خو ډېر زورور دی. هغوی دلته نه واپس شول، بازان ته خبر یوړو. دا بازان ډېر هوښیار و، ځکه دی مسلمان شوی دی رضی الله عنه. دته چې کله اطلاع یوړه، خبر یوړو، وی چې هغه خو داسې وایي، هغه خو موږ سره رام نه لو، زمونږ د رب خبر هم ونه منله، او بیا یې داسې وی چې هغه بېغه قتل شوی دی. او حالانکه فارس ډېر لري او هغه زمانه کې خبر تلل راتلل دا به په میاشتو کېدل. بازان ووی چې که دا د الله رسول وي او پیغمبر وي نو دا خبره به رښتیا وي، دا د الله پیغمبر وي دا خبره. او چې پته ولګېده نو د پرویز زوی خط راواستولو، د کسرا زوی، چې زما پلار هغه مړ شو او اوس بادشاه شوم، او څومره عاملین چې هغوی ته یې خطوط واستول، نن نه پس به زما خبره منلی کي.
دی پوه شو چې دا خبره خو رښتیا وه. نو دی بازان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. دا لفظ د فارسی دی، د عربی نه دی، او دې علاقې طرف د فارسی وه، ځکه چې ایران د دې مرکز دی د فارس، او دا فارس ډېر لوی او چې تر څو پورې دا بازان رضی الله عنه ژوندی و تر هغې پورې دی د یمن عامل و. چې کله دی مړ شو بیا د ده نه پس شهر ابن بازان د ده زوی چې د هغه نوم شهر و، هغه بیا عامل شو، ګورنر شو. د هغې نه پس بیا خالد ابن سعید ابن العاص اموي عامل رضی الله عنه دی بیا عامل شو. بیا وروسته د مختلفو اطرافو مختلف عاملان جوړ شوي دي. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کې د مختلفو علاقو چونکې مکه فتح شوه او د مکې فتح تاسو ته مخکې تیر شوي چې دا عظیم بشارت. قرآن کریم کې الله جل شانه صلح حدیبیه او فتح مکې ته عظیم فتح ویلي، ځکه چې صلح حدیبیه د دې فتح بنیاد. ان فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. او د فتح مکې په کېدو باندې بیا سورة النصر نازل شوه. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الله جل شانه خپل پیغمبر ته فرمایي چې کله د الله نصرت او مدد راشي او فتح رااله، ورأيت الناس او ته وینې ای پیغمبر خلق يدخلون في دين الله افواجا چې فوج در فوج، ډلې ډلې، جماعتونه په اسلام کې داخلي. نو دغه وخت کې فسبح بحمد ربک، دا الله جل شانه حمد و ثنا او تسبیح او پاکی بیانو، واستغفر او مغفرت ډېر ډېر غواړه. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین په خپل دور خلافت کې ناستو او سره د شورا ارکان ناستي صحابه کرام. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دیم وسره ناستي. حضرت عمر رضی الله عنه با عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته خاص ځای ورکولو، حالانکه عمر کې د ټولو نه دی کم. یو ځل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې عشره مبشره کې د هغه لس صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکړی دی، هغه ووی امیر المؤمنین ته چې امیر المؤمنین دې ته ځان سره دومره نږدې کینې، حالانکه زمونږ زامن د ده په عمر کې دي، د ده نه مشران دي، او مطلب دا دی چې دې مشرانو سره دی کینی دا خو هلک دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ډېر زیرک او ذهین او هوښیار، هغه ورته وویل چې تا ته پته ده چې دی زه ولې کینو. مطلب دا دی چې الله جل شانه دته دومره فتانت او ذهانت ورکړی دی، د هغې د وجې دی نږدې کینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په موس کې هم ذهین خلک ځان پسې ودرول. د عمر په لحاظ سره نه ده، یو سړی دی هغه عمر 80 کاله دی، لیکن هغه د خولې نه هم ګډې وډې راوباسي، د هغه سوچ او نظریه هم خطا ده. یو کس دی د هغه عمر 20 کاله دی، 25 کاله دی، هغه ته الله جل شانه رشد او هدایت نصیب کړی دی. اصل په ایمان ده او په تفقه فی الدین ده. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. الله جل شانه چې غواړي چې چا سره د خیر اراده وکړي نو مال نه ورکوي، پراپرټي او جایداد نه ورکوي، پیسې نه ورکوي، او ډیر زیات غټ کاروبار نه ورکوي، دا کم عقل تم ورکوي. یفقهه بدین، کله هوښیار تم ورکوي. دا نه د هوښیارتیا او د قرب د الله دلیل دی او نه د لرېوالي دلیل دی. چې چاته سمج او پوهه ورکه، دا د الله جل شانه دې سړي سره خدای پاک د خیر اراده کړې ده، ښېګړه کول غواړي، د دې خبرې دلیل دی. عبدالله ابن عباس صاحب به ځان سره کېنولو، نو دا صورت حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل په خپل دور خلافت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې د دنیا نه تشریف وړی دی، ابوبکر صدیق صاحب هم وفات شوی. ناستو حاضرینو ته وویل چې ما ته د دې صورت مطلب بیان کړي. یو خو د دې صورت ترجمه ده، معنا یې ده، یو د دې مطلب څه دی، الله جل شانه په دې کې څه خبر مونږ ته راکوي. نو یو صحابي نه تپوس کوي، هغه هم تفسیر د هغې بیان کو، بلم چا د مطلب خبره ونه که، کوم چې حضرت عمر رضی الله عنه غوښتو. عبدالله ابن عباس صاحب ټولو کې اصغر القوم، هغه نه تپوس وکړو، ویې هلکه ته څه وې؟
هغه ورته وویل چې صاحب په دې صورت کې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته د وفات خبر ورکوي چې ته د دنیا نه تلو والی او هغه دا چې دې کې الله جل شانه فرمایي چې کله د الله مدد رالو او فتح راله اوس د هغې نه پس د الله ذکر ډیر ډیر کو او چې کله د پیغمبر د پاره دغه کار خدای بیان کو چې ذکر تسبیح ډیر وایه استغفار وایه دې نه معلومیږي چې د پیغمبر اصل میشن او اصل کار ختم شو او چې د پیغمبر اصل کار کله ختم شي بیا د هغې نه پس هغه دنیا کې نه پاتې کېږي دومره ذهین و وی دې کې د دې خبرې علامه ده چې د الله رسول به دې نه بس 2 کاله پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تشکیل وکړو د حکومتونو د یو ځای ګورنر د بل ځای ګورنر یو ځای عامل د بل ځای عامل د صدقاتو د وصولولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف کسان مقرر کړل مدینه منورې ته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رالو په دغه کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی هم په ذوالحجه کې پیدا شو ابراهیم ابن محمد رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ یو قول لا د 4 زامنیو بل قول لا چې 3 زامنیو او دا 2 نمونه د یو بچی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحبزادګان او 4 لونه وي اته اولاد یې شوي لونه خزوالی ته رسیدلی دي واده شوي دي او بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې وفات شوي دا ابراهیم بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماریا قبطیه نو رضی الله عنها او دا ماریا قبطیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وینځ ورکړي و یو بادشاه د مصر مقوقس هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راستولی و یو ریحانه رضی الله عنها یو ماریا قبطیه قبط دا د مصر یو قبیله ده فرعون پسې چې کوم خلق روانو د هغې قوم نوم دی قبط هغې ته به قبطیان وي او موسی علیه السلام پسې چې کوم خلق روانو په هغه زمانه کې د هغې نوم دی بنو اسرائیل نو قبطیان جدا و بني اسرائیل جدا و دا ماریا قبطیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدیه کې راستولو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه دا بچی پیدا شوی ابراهیم او د 6 میاشتو یا د 8 میاشتو دی بیا وفات شو او چې کله دی وفات شو نو په هغه ورځ باندې نور تندر هم نیولی مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات کسوف هم کړو د جاهلیت په زمانه کې د خلکو دا عقیده وه او دا غلطه عقیده وه هغوی به وی چې کله نور تندر ونیسي نو دا د دې خبرې دلیل چې یو عظیم شخصیت غټ سړی هغه وفات شوی او یا یو غټ سړی پیدا شوی یعنی دی به مستقبل کې لوی سړی جوړي نو د هغه په وجه باندې نور تندر نیسي دا یې عقیده او نظریه جوړه کړې وه دا عقاید باطل دي زنانه د دې نه منې کوئ دا داسې وشول دا فلانکی شو دا کارغه رالو دا جارو داسې مه واچه څوک د کوره وځي دا توهمات دي عموما چې مخکې قومونه کفریه او شرکیه عقیدو کې مبتلا شوي د دې توهماتو د وجې نه د الله رسول چې څه بیان کړي دي هغه کلک نیول پکار دي بس د الله پیغمبر باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی هغه کلک نیول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے 2 سیزونه تاسو کې پرېدم چې دا مکه نیولي تاسو به خطا کېږئ ګمراه کېږئ نه یو د الله کتاب دی او یو زما سنت دی او زما لاره ده او عموما توهماتو کې سړی مبتلا شي د ښځو د وجې نه او د ښځو عقل ناقص دی او دا د الله رسول فرمایي ښځه که ډېره هوښیاره شي عقل یې ناقص وي په دې څیزونو کې په زنانو پسې مه ځئ د ښځو عقل یو ځل زنانه ووی زنانه خو هم غیرت ته انسان دی صنف انسان دی تپوس یې وکړو چې یا رسول الله زمونږ عقل څنګه ناقص دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تاسو ګورئ نه الله پاک په خپل کلام کې او کتاب الله کې تاسو د یو سړي 2 ښځې برابر ګرځولي دي په ګواهۍ کې فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان که په معامله کې ګواهان 2 سړي نی فرجل وامرأتان نو یو سړی او 2 ښځې یو سړی او 2 ښځې یعنی بیا یو ښځه نه ده
دوه ښځې د یو سړي قایم مقام دي. وی دی عقل ناقص دی او الله پاک په خپله وایي که چېرې د یوې هیر شول فتذکر احداهما الاخرى فتذکر احداهما الاخرى دا بله به ورته معامله یاده کړي. نو به هر حال دې توهماتو کې خلک د ښځو د غم په وخت کې اوس دا داسې کول پکار دي دا داسې سړي په هغې باندې عمل کوي. په ښادۍ کې مختلف رسومات او توهمات او ښځو په دې کې سړي مجبورول. سړي ته پکار دي چې د الله دین زده کړي، د اهل علم سره کینی، د علماو نه دین زده کړي. دا د سړو ذمه داري ده چې ته په کور کې په ښځو باندې مشر یې. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الرجال قوامون علی النساء نگرانان سړي دي. د کور مشري د سړي په لاس کې ده. د مرګ فیصلې، د ښادۍ فیصلې، د کور فیصلې، د ښځې په باره کې، د اولاد په باره کې، دا ټول د سړي په لاس کې. او دا ځکه چې زنانه صنف ناقص دی. په زنانه باندې الله جل شانو ډېر لوی کرم او مهرباني کړې ده. مور چې داسې اولاد پیدا کړي چې هغه اولاد د ملت دپاره، د دین دپاره، د امت دپاره د الله جل شانو په بندګۍ کې څه کار وکړي، نیک کارونه کوي، د ټول د مور په غاړه باندې شي. ځکه چې دې مور ټول تکلیفونه اوچت کړي او دا مور د الله جل شانه بندګي کوي، د الله سره تعلق په خپله کوټه کې د خاوند اطاعت کوي، د کور د خاوند خیال ساتي. پردی سړی هغه د خاوند ځای ته، د خاوند کوټې ته نه راننه باسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښځه به جنت ته ځي. داسې بچي چې پیدا کړل چې هغه حافظان دي، عالمان دي، چاته ښه خبره وښوله، د الله نوم یې واغشتو او یو قوم په هغه پسې روان دی، د خلکو رهنمایي کوي دغه کس، د دې مور پکې برخه ده. نو به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 زامن وښه او 4 لوڼه وي. دا ابراهیم بچی د ماري قبطي یا نه دی، په دغه کال باندې دی وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا تشکیلات وکړل، بیا قومونو طرف ته بیا کسان واستول چې دوی صدقات د دې قوم نه وصول کړي. نو بشر ابن سفیان العدوي رضی الله عنه دا صحابي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واستولو. وی ته بنو تمیم قبیلې ته او بنو کعب ته لاړ شه او د هغوی صدقات ما ته راړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم که غوښتی نو الله جل شانه به ورته د مکې غرونه د سرو کړي. دا یاد ساتئ چې زکات او صدقات د الله رسول خلک استولي ورپسې غوستي دي. دا د الله یو حکم دی چې الله پاک د خپلو بندګانو امتحان اخلي په صبر کې او په شکر کې. مال درکو، اوس تا ته یو سړی راشي هغه وایي دا مال راکه ماته، سوال یې وکړو یا هغه فقیر دی او تا باندې زکات فرض دی. اوس الله پاک ته ازمیښت کوي چې الله جل شانو هر طرف نه خپل بنده ګوري او چې کله هر طرف نه دی کامیاب شو، دا د الله بنده دی، د دپاره جنت دی، دنه الله جل شانه راضي، الله پاک ګوري. د 3 کسانو واقع مشهوره واقع ده چې یو ړوندو، یو گنجیو او یو ابرسو او فرښته ورته لاړه ده چې تاسو څه غواړئ، خپلې بیمارۍ ووایي. مال مې کوم خوښ دی، یو وی زما اوښان خوښ دي، بل وی زما غوا خوښې دي، بل وی زما بیزې خوښې دي. یو ته الله پاک دا ورکړل، بل ته دا، بل ته دا. دغه فرښته بیا څه وخت پس لاړه، د دې هغه څاروي ډېر شو. یو نه اوښه وغوسته، وایي چې مسافر یم، په هماغه شکل کې لاړه چې کوم شکل کې مخکې راغلی و، انساني صورت. هغه ورته وایي چې زه خپل کار کو، ما مال په خوارو زارو باندې ډېر کړی دی او ته زما نه اوس غواړې اوښه. بل ته لاړه، غوا یې ترې وغوسته، هغه ورته ورنه کړه، ده ورته اوښه ورنه کړه. 3م ته چې لاړه، هغه ورته وایي چې دا د الله مال دی وروره، ما ته الله را کړی دی او ته چې د الله په نوم باندې زما نه څومره غواړې ټول یوسه. که ته دا ټول کنډک زما نه بوځې، دا ټوله رما، نو زه څه نه ویم. او که لږ دې پرېښول ډېر دې بروتلل نو ستا زه څه نه ویم. که ډېر دې پرېښول لږ دې بوتلل نو ستا تعریف نه کوم. بس دا د الله شی دی چې څومره بوتلی شي. هغه ورته زما مال نه دی پکار، چې د الله پاک د طرف نه ستاسو الله امتحان اخیستو، ته کامیاب شې، هغه دواړه ناکام شو. هغوی بیماري م واپس راله، مال هم ترې نه لاړو. الله پاک هر څه کولی شي. نو دا د الله جل شانه د الله پیغمبر چندم غوستي ده په تبوک کې
جنگ تتلو چنده راړل. د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم که په زړه کې دا اراده کړې وی چې یا الله ته د اسمان نه دمره مال نازل کړي، ته دا غرونه د سرو کې چې مونږ یې توږو استعمالوي، نو د الله د رسول دا دعا خدای رد کوله؟ هغه خو افضل الرسل سید البشر خاتم النبیین دی، ټولو انبیاو کې افضل، په ټولو کائناتو کې افضل. دا هغه دومره تکلیف الله نه خوښوي چې مخکې واقعه را روانه ده چې څوک په اوچت اواز هغه سره خبره وکړي. دا الله نه خوښوي چې چا پیدا کړی دی هغه ذات یې نه خوښوي. بیا د هغه دق رسول چې هغه یو شی غواړي بیا ورته خدای نه ورکړي. دا خو ستا او زما امتحان دی چې دا خلک څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به عاملان واستو چې دوی لاړ شي. بشر ابن سفیان العدوي رضی الله عنه د دوو قبیلو ته واستولو، بنو کعب او بنو تمیم. هلته چې لاړو بنو کعب ورته زکات ورکو، صدقات یې ورکړل، دا واله د الله په نوم باندې. بنو تمیم دا ډېر بدماشان غوني او ډېر ځان ته غاوره وو او مالداره وو، او هغه زمانه کې صاحب ثروت او صاحب حیثیت خلک وو. هغوی ورته وویل چې مونږ خو نه ورکو، او بنو کعب ته وویل چې تاسو هم دا خپل مال واپس کړئ. هغوی وویل چې مونږ مسلمانان شوي یو، او چې مسلمان شنو الله جل شانه په مسلمان باندې فرض کړی دی چې دی به د الله په نوم باندې خپل مال کې برخه وباسي. تاسو مونږ ولې منې کوئ؟ هغوی وسله پرې راوویسته چې خبردار یو کس که شی ورکړي، ده ته یې وویل چې واپس ځه، ګنې وجنو دي. بشر ابن سفیان رضی الله عنه مدینې منورې ته واپس رالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ګیله راوړه چې یا رسول الله هغه خلکو داسې وکړل بنو تمیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو، صدمه ورته ورسېده. مسلمانان شول او بیا یې داسې وکړل. نبی کریم صلی الله دا مرتد شول ځکه چې دا انکار وکړو چې کله یو سړی مسلمان شي او د دین د یو حکم نه برګشته شي نه مني، دا ارتداد دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې کسان واستول. عیین ابن حسن الفزاری دی واستول، ورته ویل چې لاړ شه او دا خلک واخله، 50 کسان یې ورسره کړل، دی سره وجنګېږه. دی د الله د حکم نه انکار کړی. چې کله دی لاړل د شپې به دی مزل کولو، د ورځې به چېرته په کمین کې پټېدل چې د چا نظر را باندې پر ونځي. کسان لږ شمېر کې دا صحابه هلته چې کله ورسېدل په هغه یې حمله وکړه. د هغې سړي 11 سړي او 21 ښځې دی ګرفتار کړل، نور وتښتېدل. دی مدینې منورې ته راوستل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو کور کې د قیدیان هلته کې ایثار کړل. دا هم د الله حکم دی چې کله مسلمان د الله د دشمن سره جنګېږي نو بیا مال غنیمت وي، د هغې ښځې او سړي وینځي او غلامان وي. خو الله جل شانو حکم کړی د آزادولو، نو ځکه اوس نشته، آزاد شوي دي ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کور کې دی واچول، بیا به یې د قیدي ډېره خصمانه کوله. د دې قبیلې د بنو تمیم 12 کسان مشران رالل مدینې ته، په دې خیال باندې رالل چې موږ خپل قیدیان آزاد کو. نو مدینې منورې ته چې کله رالل نو په دې کې خو هغه زړه مشروطي او معتبري وه. 12 کسانو او طارب ابن حاجب د دې غټ خطیب و چې هغه سره به چا په خبرو کې بحث نشو کولی. زبرقان د دې غټ شاعر و چې هغه منلی شوی شاعر و، اشعار به یې جوړول. اقرا ابن حابس د دې مشر و. دی رالل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته چې کله نږدې شول نو د بهر نه یې آواز وکړو چې یا محمد اخرج علینا نفاخرک ونشاعرک. اے محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې واغشت، بهر ته راوځه، مونږ سره په شعر و شاعرۍ کې مقابله وکړه او مونږ سره مفاخره د مشرانو او زمونږ د قبیلې، ستاسو د قبیلې چې کوم ښې خبرې دي د مړانې په هغې کې را سره مقابله وکړه. زمونږ قبیله داسې مطلب هغه زمانه کې به د جاهلیت په زمانه کې د خپلو مشرانو تذکرې کې زمونږ مشران داسې او ستاسو داسې، خپل به غټې وې د پردۍ به سپکې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین وخت و، اذان شوی، حضرت بلال رضی الله عنه اذان کړی.
دا چې کله دی دیوال سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور دیوال سره ولاړو چغې والې بعضې و پکې سر راپورته کو یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم الله جل شانه دا آیات نازل کړ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون کوم خلق چې تا ته چغې وایي ستا د کوټګیو شاته د دیوال شاته اکثرهم لا يعقلون په دی کې عقل نشته کوم سړی چې عاقل وي هغه په دې انداز باندې رابلل نه کوي ولو انهم صبروا سوره حجرات ته ده د دې سورت نوم د حجرات او حجرات کوارټرې کوټګۍ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم او کچره دې خلکو صبر کړي وي چې تر وته وي خپله لکان خیر لهم دا دی دپاره بهتر وه والله غفور رحیم الله بخون کې دی مهربان دی چې چانه خطا وشي خدای بخي عبدالله ابن عباس رضی الله دا آیت کریمه نپس زمونږ د اسلافو زمونږ د مشرانو د صحابه کرامو او زمونږ د مشرانو په دې باندې داسې عمل دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تذکره وشوه صحابي دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د دنیا نه د تشریف وړو په وخت کې د عمر کم بعضې وایي چې 10 کاله او دی په خپله وایي زه د 10 کالو بعضې وایي د 14 کالو دغه منځ کې و 10 نه 14 کالو پورې د عمر نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو لویه ذخیره د نه فوت شوي وه په خپله یې نه وه اورېدلي څه یې اورېدلي بیا به صحابه و مشرانو څخه تلو د هغې نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وي په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی کتلی دی ورسره یو ځای تللی دی ناست دی ورسره لیکن احادیث یې ډېر نه دي اغوښتي نو ابی ابن کعب رضی الله عنه صحابي دی اقرعهم ابی ابن کعب قاری صحابي دی په صحابو کې د قرآن علوم ورسره ډېر قرآن پاک به هم ډېر ښایسته وي د څخه هم تلو مختلفو صحابو څخه هم تللی دی یو ځل د ده کور ته تللی دی د ابی ابن کعب د ده د کور د کوڅې دروازې څخه ناست دی او بهر د کوڅې دروازه چې کوم دی نو هلته ټولې خاورې او شګې وي او د عربو ځمکه بیا د ګرمۍ زمانه د نور تاو د شګې تاو په هغه ځای کې ناست دی د شګې په الوتې ابی ابن کعب رضی الله عنه ته ور نه ټکوي اواز نه کوي دروازه نه ټکوي زما د وجه نه دی بې ارامه نه شي هغه چې رستو مست راووتو چې ویې کتل دروازې سره سړی ناست په شګو کې څوک چې ویې کتل عبدالله ابن عباس دی وی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خاندان کس بنو هاشم او دا ولې داسې ځای کې ناست دی څه چل دی وی چې تا سره مې کار دی تا نه د علم اخذ کولو دپاره د احادیثو اخیستو دپاره راغلی وی ما ته به دې ور ټکولی وی نه تا ته مې ور ځکه نه ټکولو چې العالم فی قومه کالنبی فی امته عالم په خپل قوم کې داسې دی لکه پیغمبر چې په خپل امت کې وي او پیغمبر ته الله پاک فرمایي ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم که چېرې دې خلکو صبر کړی وی چې ته راوتی وی نو دا به ډېره ښه وه چې دی کش نه کولی نه ور ټکولی نه یې اواز کولی دې خلکو اواز کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم روزه دا آیت چې نازل شوی د هغې نه پس چاته ور نه ټکوم چاته آواز نه کوم ابو عبیده رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه وایي کوم یو کس نه چې ما یو مسله اغوښتې ده څه مې ترې زده کړي دي هغه ته ما ور نه دی ټکولی ناست یم بهر په خپل طبیعت چې کله هغه راوتی دی هغه سره ملاو شوی او نن سبا د دنیا مظلومه طبقه هغه طالب وي چې هر وخت هغه سره وخت وي او که چېرته هغه راونوتو نو بیا ګیلې شکوې شکایات کېږي نو ما د ملګرو ته خبره کوله چې طالبي زمانه وه د 2 درجه کوم ثانیه کې کال مې تیر کو دا دې پورې ویم چې د طالب په باره کې زمونږ د رونو دا ګومان دی د نورو چې دا د دنیا اوزګار خلک دی حالانکه ټول کال له طالب مازغه چاڼ شي که تاسو کې د چا زوی د چا رور طالب وي نو لغونې رحم پې کوئ سبق ته یې بریدئ مونږ به ټول کال ګردانونه یاد کړل ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروبا لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لا یضرب لوی ګردان دی
دا چې سړی یادوي نو مازغه یې چاڼېږي مازغه. نو چې کال پس رالم نو خپل هغه زمانه کې غوبلونه وو، لونه و غوبلونه وو. نو چې رالم نو د خپلو همزولو راته وی چې مخکې شه ټول کال دې تیاره خوړلي ده، لو ته مخکې شه لور والا د کلي د دیهات ماحول، نو ټول کال د تیاره خوړلي. نو زه به سوچ کې پرېوتم، مخ به ګریوان کې کتل چې ما خو تیاره نه ده خوړلي، ما خو استادانو سخت خبرې م کړي دي او د شپې مې یوې بجې پورې تکرار کړی دی، 12 بجو پورې مې تکرار کړی د ورځې به خوب، نو د شپې به د خوب دپاره لږ وخت میلاوېدو، نو دا څنګه ما تیاره خوړلي ده. نو طالب او عالم چې کوم دی نو د هغه مازغه چاڼ شي، او چې مازغه کمزوري شي نو د ټول بدن ورسره کمزوری کېږي. په ظاهر به تا ته دی غټ ښکاري، لیکن د دې غریب چې کوم دی نو مازغه ختم شوي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، ابو عبیده رضی الله عنه وایي چې ما استاد ته کله ور نه دی ټکول. علامه علوسی رحمه الله فرمایي چې کله دا واقعات ما د صحابه واوریدل، وایي د هغې نه پس ما کله م استاد ته چې تلم ور مې نه ټکول. ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې 5 ګنټې تېرې شي زه ناست یم بهر، تر څو پورې چې مې استاد نه وي راوتی عالم، تر هغې پورې دننه نه ځم. نو او قرآن کریم کې الله جل شانه دا آیات نازل کړل، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تاسو د پیغمبر په آواز باندې خپل آواز مو اوچتوئ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او داسې نارې پیغمبر ته مو وایي لکه څنګه چې یو بل ته وایي او فلان کی، پیغمبر ته به داسې نه وایي. دا آیات چې نازل شول او بیا مخکې فرمایي الله پاک ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کچرې تاسو پیغمبر داسې په نوم سره راغواړئ لکه یو بل ته چې څنګه نومونه اخلئ، او داسې په زوره باندې، نو هسې نی چې ستاسو اعمال ضایع شي، په سین لو شي. وانتم لا تشعرون، او تاسو ته پته م ني. دا الله جل شانه فرمایي چې هغه د کائناتو خالق دی، او هغه زمونږ هم رب دی او خالق دی، او هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم رب دی او خالق، او د خپل پیغمبر بشان کې دومره تکلیف الله جل شانه نه ده، د انسان عمل وسره ضایع کیږي. د دې آیت نه پس چې به صحابه خبرې کولې، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنه، دا په ټولو صحابو کې افضل ترین حضرات دي. دی چې به کله د الله رسول سره خبرې کولې نو دومره په ټیټ آواز به کولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا پوښتنه وکړه چې تاسو ووایئ، دومره په ټیټ آواز به کولې، په اوچته آواز به یې نه کولې. شماس ابن قیس رضی الله، ثابت ابن شماس ابن قیس رضی الله عنه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، او دا خطیب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، د خطیب رسول الله، د الله د رسول خطیب به هغه ته وی چې د هغه غونې الفاظ به چا سره په بحث کې په خطبه کې بل چا نه شو ویلی. د ده په باره کې موږ د استادانو نه اورېدلي وو چې 6 ګنټې مسلسل به تقریر وکړو په عربۍ کې، او یو لفظ به مکرر نه استعمالولو دوباره، داسې الله پاک عبور ورکړو په عربۍ ژبه باندې چې چېرته به چا سره د خطابت تذکره و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ده ته ووایي چې ثابت ابن قیس راوغواړئ چې جواب ورکړي. یو ځل دغه ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ونه لیدو، داسې وکتل په صف کې، داسې وکتل پلان کې نه ښکاري. څوک شته دی چې ما ته د ثابت ابن قیس خبر راړي؟ یو کس صحابو کې پاسې دغه وی یا رسول الله زه ځم او زه یې لټوم چې چېرته دی. دا صحابي چې رالو کور ته یې ولاړو چې کیدای شي کور کې وي، چې وی کتل نو ثابت ابن قیس په کور کې ناست دی، دومره جبور او خلور انسان کور کې ناست دی، نو او سر یې ښکته کړی دی، په ګوډو کې وجاړي، سترګو نه اوښکې بهیږي. دی ته تپوس کوي چې دا ولې د الله رسول ستا پوښتنه کوي، ته نه تلې، دومره وخت شو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه څه چل دی؟ هغه ته وایي چې انا من اهل النار، ما ته داسې ښکارېږي چې زه دوزخي یم، جهنمي یم. دومره ورسره فکر و صحابه سره د خپل ځان. نو
دا نن سبا دا خبره ډیر خلک استعمالوي چې زما غونې بل مسلمان نشته دی. چېرته معامله ده چې سره راشي خبرې زما غونې بل مسلمان نشته. دا خطرناکه خبره ده، دې نه ځان ساتئ. الله جل شانه باندې ایمان دی الله پاک زمونږ مضبوط نصیب کی او الحمدلله مؤمنانی، لیکن دومره په کلکه باندې دعوه کول دا خطرناکه خبره ده. صحابه په خپل ځان باندې شک و چې زه چېرته منافق خو نه یم. هر یو تقاضا به د الله جل شانه د الله د رسول پوره کوله، بیا به وی چې زه چېرته جهنمي خو نه یم. دومره په ځان یېرېدل. نو دی وایي چې ما ته داسې ښکارېږي چې زه جهنمي او دوزخي یم. هغه ورته وایي چې ولې؟ وجه؟ وایي چې وجه دا ده چې یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستم او زما آواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز باندې اوچت شو. هغه هم خبرې کولې، ما خبرې کولې، زما آواز پې اوچت شو. اهل علم حضرات وایي چې نن سبا د عالم په مخ کې، د خپل استاذ په مخ کې، د خپل شیخ په مخ کې چې چا تا ته ښه لار ښولي ده، دغه آداب اختیارول پکار دي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دنیا نه تشریف وړی، لیکن د هغوی لار شته، د هغوی سنت شته، د هغوی شریعت شته، هغوی چې کوم اصول قوم ته پرېښي دي هغه شته. ده ووایي چې ما اواز یو موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اواز اوچت شوی او الله جل شانه فرمایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اسینی چې ستاسو اعمال حبطي شي تاسو به پوهېږئ هم نه. نو چې کله زما اعمال ټول ضایع شول، جهادونه، موزونه، روجې، هر څه لاړل، خو زه جهنمي او ما نه دا شوي دي، زما آواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز اوچت شوی. دغه صحابي چې څوک د استخبار دپاره راغلی دی واپس لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واقعه تېره کړه چې یا رسول الله هغه خو کور کې ناست دی او جاړي او سر یې د ګوډو په منځ کې ښکته کړی دی او دغه یې ما ته ووایي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دوکه واپس لاړ شه او ثابت ابن شماس ابن قیس ته ووایه چې ته جنتي یې، ته به جنت ته ځې، ته جهنمي نه. دا سند دی چې د الله رسول چاته ووایي چې ته جنتي. دا ثابت ابن قیس ابن شماس د په جنگ یمامه کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې دا جنگ شوی، په هغې کې دی شهید شوی او د شهادت هم ناشنا واقع ده. دی په جنگ کې شهید شو. دا جنگ د چا سره و؟ دا د مسلمه کذاب سره چې کومه د نبوت دعوه کړې وه د پیغمبرۍ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل پس بل پیغمبر نشته. او د پس نه مراد دا ده چې کله دی مبعوث شوي دي، نه هغه زمانه کې، نه د هغوی په حیات کې، نه د هغوی د وفات نه پس تر قیامته پورې بل پیغمبر نشته. دا عقیده ده د مسلمانانو. مسلمه کذاب د نبوت دعوه کړې وه. ابوبکر صدیق صاحب د دې سړي سره جنګېدلی و. دې نه معلومه شوه چې مدعی نبوت دا د الله دشمن دی، د الله د رسول دشمن دی. صدیق اکبر په سخت وخت کې د هغه سره جنګ کړی او د هغه د لښکر سره، او دا مسلمه کذاب په دې جنگ کې قتل شوی. دا ثابت ابن شماس ابن قیس په دې کې ډېر صحابه کرام شهیدان شوي، دی هم پکې شهید شوی. دی پروت و، لاش د ده چې شهید شو، د ده په بدن باندې زغره وه د اوسپنې. یو مسلمان تېرېدو، نو هغه زغره د ده نه وویسته او یوړه. هغه ووایي چې دا چې ته دشمن لاس ته لاړه نه شي. بهر حال هغه زغره راړه چې دا به اوس زه استعمالوم، زما مال شو، کور ته یې راړه. نو ثابت ابن شماس ابن قیس رضی الله عنه یو بل مسلمان ته په خوب کې راغلو او هغه ته وایي چې زه تا ته وصیت کوم، خو خیال کو چې زما دا وصیت په ټوکو کې وانخلې. ته وایې چې دی خو مړ دی، دا خو ما خوب ولیدو، زما دا وصیت حقیقي وصیت وګڼو، په دې عمل وکړه. په خوب کې ورته وایي، شهید شوی دی. وصیت یې دا وکړو چې خو به داسې کار وکړي چې خالد ابن ولید ته ووایه رضی الله عنه، خالد ابن ولید ته ووایه چې زما زغره ده، هغه فلانکي زما د بدن نه ایستې ده او هغه زغره د کټوۍ د لاندې ایښې ده او کټوۍ یې پرې نسکوره کړې ده او په کټوۍ باندې د اوښکې جاوه بیا ایښې ده او د هغې سړي منزل او ځای خیمه چې کوم ده، نو هغه د خلکو بالکل په آخر کې ده، فلانکي ځای کې ده، مړونی ورته دا هر څه ښیي. او خالد ابن ولید ته ووایه چې دا زغره ګورې د کټوۍ د لاندې ده، کټوۍ د پاسه بیا کې جاوه ده چې اسینې خطا نه شي.
نو دا زغره د هغه نه وصوله کړي دا زما ده. یو یې ورته دا وصیت و. دویمه ورته ووایي چې ابوبکر صدیق صاحب ته ووایه، صدیق اکبر دغه وخت کې خلیفه و، بادشاه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ته زما دا پیغام یوسه چې په ما باندې قرض دی، دا قرض ادا کړي، د فلانکي دومره روپۍ دي را باندې. او دویم ورته ووایه چې زما یو غلام، زما غلام دی فلانکی غلام، هغه د آزاد کړي د الله په نوم باندې. نو چې کله د پاسېدو نو خوب خو یې داسې لیدلی او چې هغه ورته په خوب کې ویلو چې خیال کو ګوره دا وصیت دی، هسې نه چې ته یې ټوکې وګڼې. هغه رالو خالد ابن ولید ته وی، خالد ابن ولید رضی الله عنه لاړو چې وی کتل هماغه شانې غزغره په هغه حالت کې پرته وه، هغه د هغه نه وصوله که. بیا د بل خبر حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ته ورسول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې وصیت باندې عمل کړی دی، قرض یې ورکړی دی او د ده غلام یې آزاد کړی دی. کتابونو لیکلي دي دا یو معمه غونې ده چې هغه څوک دی چې د هغه وصیت په مرګ باندې په هغې عمل شوی دی، مرګ باندې چې مړ شوی دی، د مرګ نه پسې وصیت کړی دی، پې عمل شوی، هغه ثابت ابن شماس ابن قیس رضی الله عنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو صحابي هغه ستوری دی، ګل دی، هر ګلې را رنګ و بوی دیګ رست، د هر چا خپل خپل مزاج دی. په هر یو صحابي پسې چې سړی روان شي نو د هدایت لاره به مومي. الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. واخر